نو دا عقیدوي بدعات دي او عملی بدعات خو بغیر متناهی دي لکه په قبرونو باندې ګمبتې جوړول د قبرونو نه طوافونه کول دریم او اووم او څلوېښتمه دا رسم او رواج جوړول قبرونو نه طوافونه کول دریم او اووم او څلوېښتمه دا رسم او رواج جوړول د دې مړي پسې خیرات کول درېیمه ورځ یا اوومه ورځ یا څلوېښتي یا کال سالانه چې ورته وایي دا د شریعت مبارک د نګاه څنګه دی دا زموږ فقهاو مبارکانو مفسرینو محدثینو په اقوالو ثابت دي که نه دي دا د نن زمانې خوارج وهابیان لا مذهب او دغه پنځپیران هغه ودې ته بدعت وایي ودې ته رواج و رسم وایي دا ناجایزه بولی او خوراک حرام بولی ورور دا خبره داسې نه ده دا د دین او د اسلام نه خبره دي وهابیان دا تا چې کوم لا یاد کوي دا خو مخکې په ډېر مخکې طالبانو ته ما ویلي وه ما ویل دا وهابیان دي پوه شې د اهل سنت والجماعتو اغوستی دي دعوه د جهاد د مجاهدینو د مذهب کوي دا په حقیقت کې دي وهابیان طالبانو ته به دا یو خبره ناشنا معلومېدل چې دا څنګه خبره ده الله جل جلاله هغه ښکاره کړي طالبان اوس راته وایي چې دا څنګه ده پېښ موږ ته یې معلومېږي دا وهابیان ورور نو دغه د مړي خیرات چې دی چې دا ده ویلي دي چې دا بدعت دی دا جایز نه دی دا کلیپ یې ما نه دی اورېدلی تاسې راته وایاست خو د ده په کتاب کې دا ده چې لیکلی دی په هغه کتابو کې پر د خیراتو باندې بیان کړی دی دا د مړي خیرات ایصال ثواب هغه دا بیان کړی دی ثابت کړی دی دغه دویمه و درېیمه اوومه ځای چې ته واده ویلي دي چې دا نسته دا خبره د وهابي ده دا غلطه ده او نه کتاب د محدثینو د مفسرینو د فقهاو چې په هغه کې داسې محدثین تېر سوي دي د 1,00,000 حافظ عالمان وه 1,00,000 حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا په یاد وه هغو علما او محدثینو دا د مړي خیرات ثابت کړی دي داسې وایي ویستحب ان یتصدق عن المیت بعد هو ل7 الایام كل یوم بشیء مما یتیسر شرع شریعة الاسلام شیخ زاده رحمه الله مبارک هغه دا لیکلي دي همدغه رقم دا شرح صدور کی جلال صوتی رحمه الله دا د 1,00,000 حافظ عالم دی هغه دا لیکلی دی همدغه رقم حلة الاولیاء کی حافظ ابي نعیم دا د 1,00,000 حافظ عالم دی هغه دا لیکلی دی همدغه رقم